السلام علیکم. بلوچستان حالات ستاسو مخې ته دي چې کوم افسوسناک واقعیات پکې وشو، خو نن دلته زه د بلوچستان د مسلې څه بنیادي حقیقتونه وایم او هغې نه به تاسو ته پته ولګي چې دا مسله نننۍ نه ده، دا ډېره زړه ده، خو د هغې نه مخکې به یو کار کوئ. حکومت چې کوم په سوشل میډیا پابندیانې لګوي، پرونی زما د فیسبوک پیج بلاک کړی دی او زما په هغې باندې ډېر زیات په زرګونو فالورز وو، هغې راله بلاک وو. او نن سهار مې په ټیک ټاک یو ویډیو ورکړه، نو هغې باندې راته وارننګ راغی، هغې کې ما د دې فرسوده نظام څه حقیقتونه ویلي وو. نو دغه وارننګونه په سوشل میډیا را روان دي رښتیا پټولو دپاره، او چې رښتیا عوامو ته پته ونه لګي حقیقت د هغې دپاره دا بندشونه دي، او دا بندشونه به ختمیږي اله چې تاسو په هره ویډیو باندې کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ او ډېر یې شیر کړئ، نو بیا به دوی مختورن شي او بیا به داسې حرکتونه نه کوي. بلوچستان چې دی دا د آبادۍ په لحاظ سره ټول نه وړه صوبه ده او د رقبې په لحاظ سره د ټول نه غټه صوبه ده، د معدنیاتو نه مالامال ده. دلته ریکورډ خزانه ده چې خلک وایي ماهرین چې د تانبې او د سونې پکې د 1000 ارب ډالر خزانه ده. بیا هم بلوچستان خوار دی. اولنې د ګیس ذخیره چې وه په سوی کې راوتې وه، او د ګیس ته چې سوی ګیس وایي نو صرف په دې چې د سوی په علاقه کې دا ګیس راوتې دي نو ځکه سوی ګیس نوم شوی دی. او د سوی ګیس چې دی ټول ملک ته ګیس سپلای کوي، خو په بلوچستان کې خپل خلک چې دی هغوی په لرګو باندې پخلی کوي، هغوی ته دا سهولت نشته. دا محرومیانې چې شروع شوې، خلکو د دې خلاف احتجاجونه شروع کړو، نو بیا هلته کې کومه چې سیاسي مسله وه هغې له ریاست د فوج په زور ختمولو کوشش وکړو. او خواجه آصف اوس چې وزیر دفاع دی، د ده بیانونه دي چې په 1950 کې فوجي اپریشن شوی، بالکل فضول شوی، د هغې څه فایده ونه شوه. 1960 کې شوی، 70 کې شوی، د بوټو صاحب په دور کې شوی، او اخري چې کوم د مشرف صاحب په دور کې شوی، کوم کې چې اکبر بګټي شهید کړی، د هغې نه پس خو بلوچستان سم ور واغستو. نو مسله سیاسي ده او مونږ ته د فوجي جوړه کړې ده، نو د هغې نقصان دی، فایده نه کیږي. د هغې وجه ده، د هغې وجه دا ده چې فوج کې غټه صوبه په آبادۍ په لحاظ سره پنجاب دی، نو اکثریت د پنجابیانو دی. او کله چې ته یو علاقې ته خلک لیږي او د هغې علاقې د کلچر او د مزاج نه نه خبر، نو بیا نقصان کیږي. بلوچیان او پښتنو کې یو عادت دی چې هغوی د زر کاله پورې خپل بدله نه پریدي، نو چې ته د هغه خلاف څه کاروایي وکړې او هغه بیا هغه بدله الي، نو بدله خوا نه پریدي، نو نور نقصان وکړي ریاست ته. دغه مین مسله ده چې بلوچیانو سره کله فوجي اپریشن شوی، د هغې وقتي ته ورته 200 کسان چې کم علیحدګي پسند دي یا ته وایې چې ترخهګر دي، دهشتګر دي، هغه ختم کړي. خو د هغې نقصان دا وشي چې نوره علاقه کې په زرګونو را پیدا شي. او مسله د سیاسي مسله څنګه ده چې کله ته عوامو له د خپل علاقې مسلې حل کړي، د صحت مسلې حل کړي، د تعلیم مسلې حل کړي، د روزګار مسلې حل کړي، د هغه په وسایلو د هغه له حق ورکړي، نو بیا به مسله حل شي. خو هغه ولې نه حل کېږي؟ په دې نه حل کېږي چې اسټیبلیشمنټ په بلوچستان کې څه مخصوص سردارانو له په جعلي طریقه سره بکسې په الیکشن کې ډکې کړي او هغه راولي. هغه سرداران بیا سوچ کوي چې مونږ خو د عوامو نمایندګان یو نه، مونږ عوامو نه یو منتخب کړی، مونږ خو اسټیبلیشمنټ په جعلي طریقه راوستی یو، نو د عوامو په مسلو سره د هغه څه کار نه هغه عوام منتخب کړي، نو مسلې نورې ګمبیر شي. دغه مین مسله ده چې کم سیاسي ده، کو چېرې حقیقي عوامي نمایندګان راشي او هغه د عوامو ته جوابدهي او عوامو ته جوابدهي او د عوامو مسلې حل کوي، نو بیا به موږ ته د فوجي اپریشنونو ضرورت نه راځي. دویم هلته کې یو غټه مسله چې ده هغه لاپته افراد ده. لاپته افراد د ریاست دا خیال دی چې دا خلک په خپله پټ شي او لاړ شي علیحدګي تنظیمونو سره شامل شي او بیا په ریاست حملې کوي. خو په بلوچیانو کې
په زرګونو خلک هغوی وایي چې 18,000 خلک زموږ لاپته دي او یو 2 میاشتې راسي مارنګ بلوچ چې دا هغوی د ښځو او د بوډاګانو د میندو خویندو په ټول بلوچستان کې یو تحریک شروع کړی او د ګوادر پورې هغوی راغلي او د لاپته افراد دپاره جدوجهد کوو. په دې کې به د ریاست خبره هم صحیح څه به پکې تلي خو ډېر خلک چې دی نو هغه دوی وایي چې ریاستي ادارو سره دي او د هغې یو ثبوت دا دی چې اختر مینګل د بلوچستان وزیر اعلم پاتې شوی هغه په یو انټرویو په ریکارډ ده تاسو یې چېرته وګورئ په یوټیوب هغه وایي چې کله د عمران خان خلاف رژیم چینج کېدو او موږ ته د باجوا ته زموږ د ووټ ضرورت و نو جنرال باجوا ته موږ په مطالباتو کې دا کېښودل چې زموږ کسان راپرېږدي نو 145 کسان فوج زموږ هغه لاپته افراد راپرېښودو او د دې په بدل کې موږ د عمران خان خلاف ووټ ورکړی و د عمران خان خلاف مو ووټ ورکړو رژیم چینج وشو عدم اعتماد کې نو د دغې نه خو ثابته شوه چې د مارنګ بلوچ یا کم خلک چې وایي نو د هغوی په خبرو کې هم سچایي ده بیا دا خبره مونږه دهشتګردي مونږه د حکومت سنجیدګۍ ته ګورئ چې دې وخت کې وزیر داخله چې کوم د اسټیبلیشمنټ نماینده دی ځکه چې سینیټر دی خو یو پارټي نه اون کوي نه پیپلز پارټي وایي چې دا زموږ نماینده دی نه مسلم لیگ وایي ووټ ولې دواړو ورکړی دی هغه یو بیان وکړو د دهشتګردۍ نه پس چې دا د یو ایس ایچ او د کنټرول کار دی دا څه ساینس نه دی نو ته سوچ وکړه چې لکه ټول بلوچستان کې فوج زموږ لګیا دي ایجنسیان یې لګیا دي او دا یو ایس ایچ او کنټرول کولی شي دا خو ته زموږ د ادارو باندې سوالیه نشان کوي چې د هغوی کارکردګي د ایس ایچ او نه هم بېکاره ده چې ایس ایچ او یې کنټرول کولی شي او زموږ فوج دهشتګردي کنټرول نه کړه نو محسن نقوي داسې بیانونه ورکوي چې ډېر غیر سنجیده دي او دغه غیر سنجیدګۍ دا مسله نوره خرابه کړه نو دا هغه بنیادی مسلې دي چې کم کې سړی زموږ ملک دی وخت کې انخطې دي بیا پکې دا چلو شو چې د جی یو آی سینیټر دی مرتضی صاحب هغه وویل چې دا په 2627 په منځ کې چې کومه حمله کېده نو 4-5 ګنټې داسې ښکاري چې ایجنسو یا ادارو د خلکو له سپیس ورکړی چې تاسو وکړئ او موږ به بیا راځو دا هم ډېر تشویشناک الزام دی بیا یو غټ الزام خلک لګوي چې دې کې د بیروني ایجنسي د هندوستان را انوالو ده لازمن به پکې د هغه کار دی هغه زموږ دشمن دی به حالات خرابوي خو دلته یو سوال بل دی چې یو را هلته کې حالات خرابوي نو زموږ خو 25-30 ایجنسیانې دي او دومره لوی فورس دی هغه ولې د دې روایانو خلاف د را خلاف د هغوی کاروای رکولو خلاف ولې موږ ناکامه یو دا بیا په دغه خلکو نه جواب پکار دی چې یو را هلته دومره کامیابې کاروایی کوي نو زموږ ایجنسیانې چې کوم زموږ تحفظ کوي زموږ په 2122 ارب روپۍ سالانه بجټ کیږي هغوی ولې بیا د دغه کاروایانو مخنیوی نه کوي نو ډېرې کمپلیکس مسلې دي ډېرې زیاتې ایشوز دي ما وی چې تاسو ته د دې د هر انګل ووایم او تاسو یو ذهن کلیر شي چې مسله ډېره د سیاسي چې په کوم ورځ موږ د خلکو مسلې حل کړې د صحت د روزګار یو کس په ټي وي باندې وی چې یو ډاکټر یو جینۍ وه او هغې وی چې ما ته نزله شوې وه او نزله مې خرابه شو زموږ په کلي کې علاج نه زه کراچۍ ته علاج لاړم نو چې د نزلې علاج په بلوچستان کې د خلکو نه کیږي نو د هغوی محرومیانې به نه بیا د ریکوډک دی بیا سی پیک ده بیا ګوادر دی د هغې هغه ثمرات چې دي چې په بلوچیانو ته میلاو شي نو دوی به بیا په امن شي او چې یو کس ته په وطن کې روزګاري امن و اماني بیا به هیڅ دا مسلې نه جوړېږي امید لرم چې تاسو به په دې مسله پوه شوئ که پوه شوئ ویډیو ډېره شیر کړئ ځکه چې اکاونټ په وارننګ باندې دی کمنټ پیو کې لایک کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته